بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نن زه خبرې ترې کوم په ایټا ټیسټ باندې. ایټا ټیسټ حوالې سره نن 400 یو ورور پریس کانفرنس کړی دی. هغه خپله عاجزي ښودلې ده، هغه خپله بېکسي ښودلې ده، هغه خپله بېوسي ښودلې ده، خپله غریبي ښودلې ده. د هغې په باوجود چې کوم دی هغه په خپلې لورکۍ باندې اعلی تعلیم کول غواړي او غواړي چې دا د مستقبل ډاکټره جوړه شي. ډاکټر وی مشین دی د پیسو. کم ډاکټر دی هغه دغه شانتې ډاکټر دی چې کم دغه رور ذکر کوي چې ایټا ټیسټ کې تر 80,000 پورې کسانو ګډون کړی دی، 45,000 پورې کسانو ګډون کړی دی او په دې ټیسټ کې د 50 نه واله تر 60 پورې داسې کسان چې هغوی ته دا جدید تور چې کم دی چې 80,000 د هغې یو بلوټوت قیمت دی، داسې یو آله یې ورکړې وه چې بار نه به ورته د هسپتالونو ډاکټرانو چې کم دی نو ام سی کیز هغه په ټیلیفون باندې ویل او هغوی به لیکل. دا هم ویل کېږي چې دغه د 15 لاک نه واله تر 25 لاک پورې دا پرچه خل کېږي. نو هغه یو ډېر اهم سوال اوچت کړی دی په ادارو باندې چې ادارې څه کوي؟ تنخواګانې دوی اخلي. د هر ادارې خپل کار دی چې په دې باندې نظر ساتي. دغه شانتې نالایقه خلکه په موږ باندې مسلط کېږي چې هغه د پیسو په بلبوتې د پیسو په زور باندې هغه ډاکټران کېږي یا هغه د پیسو په زور باندې افسران کېږي. نو هغه به خوري د دې ملک او قام خدمت وکړي. هغه نه همدغه د پیسو مشین جوړېږي، هغه به لاول هغه پیسې راسلوي چې دی په 25 لاک باندې پیپر اخلي. نو په دې کې کم خلک ملوث دي؟ ایټا ټیسټ باندې ډېر مخکې نه نیوکې کېږي چې دا پیپر یې آوټ کېږي، ام سی کیوز چې کوم دی نو بار بار آوټ کېږي او په دې کې دا وروایي چې دا پیپر خو یو ورځ په سوشل میډیا دا آواز روچت شوي دی او یو ورځ مخکې چې کومه ده دا آوټ شوی هم ده. نو ګرانو کتونکو زمونږ په دې سیمه کې قابلان خلک هم شته. موږ په سکول کې به دا قابل ماشوم نه تپوس کوو څه به جوړېږي؟ ډاکټر به جوړېږم، انجینیر به جوړېږم. ډېر کم داسې و چې انجینیر به جوړېږم. اگر چې موږ تر اوسه انجینیر جوړ نه کړ. زموږ په دې ملک کې خو د نجي سکولونو نمبر یې وګورئ نو بورډونه اخلي، بورډونه. خو دا قابلان ماشومان وو او دا واقعي په حقیقت کې دوی دا نمبر یې اخیستی وي. نو نن زما په ملک کې د ماته څوک انجینیر وښیي چې هغه سیول انجینیر چې هغه خپل ایجاد کړی دی، یو ټمبم په دې ملک کې جوړ کړی دی دغه ډاکټر قدیر. یا خو کار د دې د وجې نه کوي چې دلته کې قدر نشته دی. څنګه چې موږ د ډاکټر قدیر اخیرني عمر چې کوم دی هغه ډېر په ضلالت سره ولیده. د هغه ژوند چې هغه ته کوم قسم نظر شو. نو یو خو دغه خبره ده چې بیا دغه وخت منتخب اعلی چارواکو په جنازو کې ګډون مو نه کړ. نو یو خو دغه شانتې ساینسدان خو وایي چې هغه زه جوړېږم یا انجینیر چې کوم دی داسې موږ دلته څه جوړ کړل. دلته موږ تر اوسه ډیمونو له چین نه انجینیران راغواړو، تر اوسه موټر ویله موږ د چین نه انجینیران راغواړو. دا څه شرق په دې ملک راپوتې دی چې دی کې دا موږ وایو چې پاکستان ډېره زرخیزه خاوره ده او دا قابلان پیدا کوي. کم دی قابلان؟ ما ته دې وښیي که نه. دغه د رشوت په بلبوتې باندې دغه ځای ته رسي او بیا خپل ادارې چې کوم دی هغه نشي چلولی او هلته هغه ادارې کرب هلته چې 15 لکه او 15 لکه او 10 لکه اخلي. ګرانو کتونکو دا یو ډېر غټ سوال دی چې دلته کې په نمبرو کې وي صوبه یې ټاپ کړه، بورډ یې ټاپ کړه، سکول یې ټاپ کړه، ضلع یې ټاپ کړه. چېرته دې ټاپ کېږي؟ دا نمبر یې په کمې راځي؟ د دې نمبرو قابلیت دلته کې خو ټویټا موږ یادو یا سوزوکي موږ یادو. نو زه چیلنج سره وایم سوزوکي کومه کمپني ده چې دا وي زموږ خپل ګاډی دی ما ته پکې پاکستانی پرزه وښیي. پاکستانی پرزه پکې سره شته دی. نو د بار نه یې وروړي دوی یې صرف دلته کې ورولي او نوم یې ورکړي ټویټا او یا چې کوم دی نو سوزوکي خیبر. دا د دې ځای نه دي. پاکستاني جوړ ګاډی چې کوم دی دا یادېږي که نه د دې ټولې پرزې د بهر ملکونو وي. لکه موږ څه ګټه وکړله په دې ملک کې؟ دې ملک له به موږ څه ترقي ورکوو؟ اخلو بس نمبر اخلو بیا بهر ملک ته ځو. بهر ملک چې کوم دی بیا ډېر هغه قابلان خلک چې نمبر یې اخیستي هلته ټاټ کي او یو څه بل څه کار کوي. موږ دا خبره هم غلطه کوو
چې دې خلکو ته روزګار نشته سکل یې چې کوم دلته یوړو روزګار مواقع تاسو په خپله پیدا کړئ تاسو په دې کې مهارت ترلاسه کړئ حکومت له پکار دي چې دغه شان د قابلانو ته وسایل ورکړي او دلته کې خپل انجینران پیدا کړي نو دغه خو یو بېله خبره ده خو ډاکټران چې کوم د ګرانو کتونکو په دې سیمه کې قابلان ډاکټران شته دي انکار نشته نن ینګ ډاکټر ویل کېږي چې په دې باندې کیس داخلوي دا ایټا ټسټ چې کوم دی ډاکټرانو دپاره پکار ده چې دا ځان نه دا داغ لرې کړي موږ به ګڼو چې کوم ډاکټر راغلی دی 1 کروڑ روپۍ په ځان لګوي هلته کلینیک ولګوي هسې بیسه چې کوم دی نو د شوګر ټسټ هم وکړه د وینې ټسټ هم وکړه د تبې ټسټ هم وکړه دا ټسټ هم وکړه هغه ټسټ هم وکړه پلانکي ټسټ هم وکړه ایکسرې هم وکړه الټراساونډ هم وکړه هسې بیسه ورته دا لیکل کېږي او بعضې ټسټونه په قانون کې منې دي څنګه چې ما د یو ډېر تکړه ډاکټر چې د میډې ډاکټر دی او په سی ټي پېښور رسول الله بابر هسپتال کې دی ډاکټر پادشاهین کاکا هیل صاحب نه هغه ما دا خبره اورېدلې وه چې دا بعضې ټسټونه په قانون کې بند دي د هغې باوجود هم دا ډاکټران ورته لیکي ولې ورته لیکي هغوی سره غم دی چې ما په ډاکټرۍ باندې 1 کروڑ روپۍ لګولي دا به زه ته کمې راخیستلم دلته کې د ایټا ټسټ نه والا ټسټ نه جالي مخکې روان دي دا ایټا ټسټ کې چې څومره انتظامیه ده د دې روډ دې پریاد ته غوږ یې ښودل دي دا یو عام سړی دی خو ډېر غټ سوال یې روچت کړی دی او د خپلې لورکۍ دپاره انصاف غواړي په خپل لور باندې باور دی هغه وایي چې ما خواري مزدوري کړې ده خو لور مې دغه ځای ته ورسوله نن زما لور چې کومه ده هغه ګوري چې بل سره موبایل هم دی بل ته چې کوم دی په غوږو کې هم ویلې کېږي او بل ته چې کوم دی نو پرچه خل کېږي او موږ چې کوم دی نو پرچه خل هم کو خو موږ له خو نمبر یې نه راکوي موږ له مارکس نه راکوي ګرانو کتونکو دا ډېر غټ سوال دی دې روډ دا خودسوزۍ اپیل کړی دی په دې ملک کې جعلي کارونه ډېر زیات روان دي تاسو به ټاینس یو کمپني اورئ ټاینس یو کمپني دا خلک یې لوټ کړل خو څه شوې هغه ادارې اف آی ای په دې هکله څه کوي بله اداره په دې هکله څه کوي بله اداره په دې هکله څه کوي چې دلته کې راځي او خلک یې لوټ کوي پرون موږ یو فاونډیشن والي سره چې چا د بینک نه پیسې ولرستي یو د بینک نه را پیسې رووتې څنګه او بینک عمله چې کومه دغه کس پسې ځي راځي هغه ورته چې ما خو پیسې نه دي اخیستې پیسې بل ځای کې اخیستې شوي دلته کې لوټ مار روان دی او ازادي ورکړې شوې ده نو دې طرف ته توجه پکار ده دې طرف ته پاملرنه پکار ده او دا ایټا ټسټ سر دوباره کول پکار دي او شفاف ټسټونه پکار دي چې قابلو غریبو طالب علمانو ته مقور کړي شي دلته کې یو ډاکټر یادېږي ډاکټر علب خان چې زموږ نوم هم د هغې دی او په ټاټې سبق ویلو نن یې نوم ژوندی دی یو قابل ډاکټر یونس هغه ډاکټر یونس چې کوم دی د کور نه برابر دی دې ځای خان دی خدا ده چې هغه خاني یو ډډې ته غورځولې د وجزي نن هم د مازغو ډاکټر دی د ماو او یادېږي داسې ډېر تکړه ډاکټران زموږ په 400 کې په پښتونخوا کې پر ځای کې نو تاریخ لیکي قابل سړی هغه نه روکېږي خو اوس داسې ډاکټران چې دغه ځای ته راشي کلینیکونه بیا ځان له خپل هسپتالونه کولو کي او بیا پیسونه دي او ټسټونه دي او ټرانسپورټ دي او دا دي او دا دي د دې ذمهوار هم دغه ایټا ټسټ والا دغه ادارې او دغه متعلقه خلکه نو گورنر خیبر پښتونخوا له پکار دي نگران وزیر اعلی له پکار دي چې دا یو سر دوباره کی او د قانون سره سمه کاروي د دغه خلکو په ضد وکړي ځکه چې دې کې ګواهان شته دې کې باقاعده تاسو ته چې کوم دي ثبوتونه وړاندې کوي او ینګ ډاکټرانو ته هم پکار دي چې په دې هکله باندې اواز پورته کړي انشاءالله بل پروګرام کې حاضرېږو